دې قاتل چې په قتل خطا باندې څوک مړ کو نو هغه به د الله عبادت کوو او د الله عبادت چې کوو نو د الله عبادت کوونکي مړ کوم د الله قضا کو. دویم دا چې دا د یو کور یا د خاندان پردو د چا ورورو د چا پلارو د هغوی سره زیاتی وکړو د هغوی حق یې وهو نو دیت پې هم دی. کفاره څومره ده او دیت څومره دی؟ او د کفارې په باره کې الله رب العالمین فرمایي چې تحریر رقبة غلام آزادول دي، غلام آزادول دي او بالفرض که غلام نشي آزادولی نو بیا 2 میاشتې مسلسل روژې نیول دي. دا د قتل خطا کفاره ده. غلام آزادوي مسلمان غلام چونکې دې زمانه کې نشته نو اوس به 2 میاشتې به په تواتر باندې روژې نیسي. دا کفاره ده، د الله حق ده. او دین علاوه دیت ده چې دا دیت به د مقتول وارث له ورکوي. دیت څومره دی؟ نو سلو خان دي. سلو خان که غواګانې نو بیا 200 غواګانې، که بیزي 2000 بیزي. دا د دې دیت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د سوا چې په پیسو کې د دې کې بلبر سره په پیسو کې دیت ورکوي نو خانو حساب خو سلو خان راځي، خو که پیسو کې چا ورکول پسرو کې نو 800 دینار دیت. 800 دینار او په درهم کې بچا ورکو نو 8000 درهم. 800 دینار او 8000 درهم. دا طریقه وا. بیا د سیو چې د خان ګران شو چې ګران شو نو ظاهر خبر ریټم ګران شو. د حضرت عمر په زمانه کې بیا د سیو شو چې دا دینار 1000 ته ورسو او درهم 12000 ته ورسو. او رسول الله په زمانه کې 800 دینار او 8000 درهم او بیا د عمر په زمانه کې 1000 دینار او 12000 درهم. دا حضرت عمر فاروق سے دیت وګرځاو. اوس به څوک کې د اسلامي حکومت بکې کله چې دا بجټ پاس کېږي نو باغې کې دا دیت وضاحت دی کې چې دیت د قتل خطا به څومره دا به څوک اخلي. دا به د مقتول وارث اخلي. ورکوي به څوک قاتل ورکوي نه، قاتل بیا نه ورکوي. عاقله دی، دیت په عاقله باندې دی. عاقله چاته وایي؟ د قاتل چې څومره خپلوان دي د قاتل په خاندان. یو کس قتل خطا وکړو، ډرایور دی به تور مثال په غلطۍ کې څوک وهو مړی کو، د دیت به ډرایور نه ورکوي. د دې ډرایور چې څومره خاندان دی دی به دا پیسې ورکوي. څومره خاندان که دې خاندان دا پیسې نشي مکمل کولی د هغې نه وروسته بیا د دې چې څومره نور رشته دار دي دا به سره به دې کې تعاون کړي. که هغوی هم نه شو بیا چې کوم د دې پیشې خلک د ډرایوران به پیسې راغونډوي انجمن به یې دا به ورکوي. دغه شانې که یو بالفرض عام یو کس دی په کلي کې د چا نه غلطي وشوله د چې کوم خاندان دی د چې کوم عاقله دي دی به دا دیت ورکوي. په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله هغه یو کس نه غلطي شوې وه او هغه یو کس یې په خطا باندې وژلی او نبي علیه السلام خپل خلک راغونډ کړل دیت را جمع کوي. دیت نه جمع کېدو د مسلمانانو دوره وس نه کېدو. لاړو بنو نذیر ته. بنو نذیر یهودیانو خو هغې ته ویل چونکې تاسو زموږ سره معاهده کړې ده زموږ سره په دې میثاق مدینه کې یو ځای تاسو مرسته تعاون وکړئ. د یهودو نه پکې تعاون اخیستی. دا یوازې د قاتل کار نه دی. زموږ په دې معاشره کې نن سبا دا رواج نشته چې قتل خطا و دیت به صرف او صرف به عاقله ورکوي بلکې بس قاتل لګیا یې او که روغه کي ځان له په خپله باندې کې ټول خاندان به د سره به دې کې تعاون کوي. دا مسله ده. 3 قسمه قتل دی په شریعت کې. یو ته قتل عمد وي، یو ته قتل شبه عمد وي، بل قتل خطا وي. جمهور په نسبت باندې قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا. احناف 5 قسمه قتل مني: قتل عمد، شبه عمد، خطا، شبه خطا او قتل بسبب. کوم چې قدري او هدايي دي کتابونه 5 قسمه لیکلي دي او جمهور په نسبت باندې 3 قسمه قتل. قتل عمد څه ته وایي؟ قتل عمد دې ته ویل کېږي چې ستا سره علم د قتل د اراده د قتل ټوپک د راغه سو پیولې خو اراده د رو علم د سره د قتل عمد دی. نغي حکم څه دی؟ قصاص. او دیت پکې دی مغلظ. دیت مغلظ دی باغی امثلو خان دی خو واغی تفصیل جدا دی. او قتل شبه عمد دی ته ویل کېږي چې ستا په لاس کې خو اله د قتل د اراده د قتل نه ده. شبه عمد اراده د قتل نه ده خو بس دا چې پډانګې د سره د پډانګې خلک وري تاسو لري ایثار کو دی عمر شو د شبه عمد د عمد په شان دی ټیک د اراده د قتل نه خو په لاس کې ډانګې د سره خطرناک نو پډانګې باندې چا سو مړ کو نو دا قتل شبه عمد دی. دم په حکم کې د قتل عمد په شان دی. قتل خطا، قتل خطا هم دا دی چې یو سړی یا په ګمان کې خطا شي یا په اراده کې خطا شي. په ګمان کې خطا دا معنا ده چې دا ټوپک راغه سره دا سوې دا چې گزار یو کو ناغه چرته زنانه ناشته و اډو کو خطا غي وشته ګمان کې خطا شو نو دا قتل خطا ده.
یا دا ده چې په اراده کې، اراده مطلب دا چې دا گزار په هغه ځای باندې کوي بس په دې کې خطا شو، هغه ځای ته ولګېدو څوک مړ شو. په دې دواړو صورتونو کې د قتل خطا وي. دې همدغه مسله ده چې ګناه خو پکې نشته، ځکه د انسان په وس کې نه ده. البته کفاره پکې هم ده او دیت پکې هم دی. وما کان لمؤمن، او ندی مناسب دی مسلمان سړی د پاره ان یقتل مؤمنا چې مړ کې مسلمان قصدن الا خطأ من قتلوا خطأ مگر هغه چا که قتل کو په خطا سره نه دا کېدی شي. الا خطأ مگر که قتل کو په خطا سره. ومن قتل مؤمنا خطأ هغه چا چې قتل کو مسلمان په خطا سره. اوس ګوره دلته کې دا څوک چې مړ کو نو دا مقتول لکم ځای دی. که دا مقتول مسلمان دی په دارالاسلام کې دی، یعنی په پاکستان کې سړی مړ کو دی حکم جدا دی. ګوره دا مقتول، که دا مقتول په پاکستان کې دی حکم جدا دی، یعنی دارالاسلام کې. که دا مقتول په دارالحرب کې دی حکم جدا دی. او که دا مقتول مسلمان نه دی کافر دی، خو دومره ده چې دا د هغې چا نه دی چې د ستاسو سره د اسلامي حکومت سره معاهده ده، د هغې حکم جدا دی. اول نمبر دا چې مقتول مسلمان دی په دارالاسلام کې دی نو دیت هم دی کفاره هم ده. ومن قتل مؤمنا چا چې مړ کو مسلمان خطأ په خطا سره فتحریر رقبة په د باندې آزادول د غلام مؤمنة مسلمان. سټ آزادول له سټ مراد مسلمان، ذکر د سټ د خلکو د خدمت د پاره دی، د الله عبادت ته وزګار. ودیت په د باندې دیت ته مسلمتون سپارل کیږي ویل اهلی دا وارثانو ته وارث ته الا یصدق مگر کما فی وکی دا وارثانو کولی شي، کما فی وکی نو کولی شي. فإن كان من قوم عدو لكم. دویم مسلمان دی مړ کو خدا دی په دارالحرب کې مړ کو، په کوم ځای کې؟ په هندوستان کې مسلمان دی مړ کو و دارالحرب کې، یعنی داغه چې کوم خاندان دی نو هغه سړي کافران دي، الګ دی مړ کو مور پلار وغیرہ کافر دي. نو پدې کې وسه کېږي، پدې کې بیا کفارشت او دیت پکې نشته، کفارشت او دیت پکې نشته. مسلمان دی مړ کو خدا په دارالحرب کې د وارثان کافران دي، نو کافر له مسلمان به دیت نه ورکوي. لا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، د دلیل لاندې. فإن كان من قوم کچرته دا مقتول د دې قومنا عدو لكم چې تاسو دشمن دی او هو مؤمن دا مقتول مسلمان دی. فتحریر رقبه النبي آزادول دی یو غلام مؤمنه مسلمان، بس دیت نشتا، دیت نشتا. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. دې کې بل مسله. وإن كان کچرته دا مقتول من قوم درس قومنا بينكم جساس پمنس کې وبينهم داغي پمنس کې ميثاق معاهده، لکه چین کې، چین سره پاکستان معاهده ده کنه. مقتول مړ کو د هغه چا د قوم نه چې داغي سستاس معاهده ده، نو اوس به دا مسلمانی کې کافر ویل. دوه تفسیر دي. یو تفسیر کړی دی امام حسن بصری رحمت الله علیه چې و ان کان من قوم مراد مؤمن دی، چې سړی مؤمن دی او د معاهدینو سره اوسېږي. او عبد الله ابن عباس د و ان کان من قوم د دې نه مراد معاهد اغسته دی، یعنی غیر مسلم په اسلامي حکومت کې اوسېږي. ګور دوه تفسیر شو. وإن كان من قوم یادا معنا ده چې و دا مقتول من قوم دا قوم نه بینکم وبینکم میثاق چې تاسو د هغه مېس کې معاهده ده، لکه بچین کې مسلمان مړ شو. دویم تفسیر ابن عباس کړی چې دا معاهد ته راځي دی، یعنی مسلمان ملک پاکستان دی خو دې کې عیسائی دی هغه څنګه مړ شو. وإن كان کچرته و دا سوکو دا مقتول کافر دی ومن قوم د دې قوم نه بینکم وبینهم میثاق چې تاسو د هغه مېس کې معاهده ده، هغه تاسو په وطن کې اوسېږي، معاهد دی ذمي دی. نو فدیه مسلمه الی اهلی په دوه صورتونو کې فدیه دیت هم پکښتا، مسلمه چې سپارل کېږي ویل اهلی دا وارثانو ته. ولی ځکه چې قبیل پرز داس مسلمان دی او داغه خاندان مسلمانان دي، تاسو معاهده ده وسره، نو خامخې به ورکې. او قبیل پرز چیرته دا دغه دی معاهد دی، نو داغه د وینې د حفاظت په خاطر بوله بیا دیت ورکې. وتحرير رقبة مؤمنة وزادول د غلام مسلمان. فمن لم يجد درې ور صورتونو کې کفاره چې ورکړي نو دغه نشته دی، دا غلام نشته دی. چې نشته دی نو دا بس کې بیا رجوع ونیسي. خبر او شولا چې په بعضي صورتونو کې دیت نشته. ولی نشته دی؟ ځکه لأن الکافر يرث الکافر،
کافر د کافر نه میراث وړي، خو الکافر لا يرث المسلم، کافر د مسلمان میراث نشي وړي. بلبرس کمنګ رسی وکړو چې د کافر قوم نه یو مسلمان دی واغله منګ دیت مور کو نو دا خو د مسلمان میراث هغه ته پاتې شي قسم کنه، لہذا دا وته نه ملایوي. فمن لم یجد چا چې ونه مندلا یو فمن لم یجد چا چې سړ ونه مندو دی غلام ونه مندو فصيام شهرين متتابعين په دبانی روزي دی بیا متتابعين دو میاشتې پر لپسې فصيام په روزي دی شهرين دو میاشتې متتابعين پر لپسې توبه من الله، دا توبه د الله طرف نه ده، توبه من الله، توبه من الله، دا توبه د الله طرف نه راغلې ده. وکانه الله د الله تعالی علیما فوا حکیما حکمت والا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اوس کچا قصدن سړی مړ کو، قصدن دا چټوپه راغسته دی، قاری متولمه زمونږه ماشومه والده یا دا چله کړی دی دای کړی دی، دا سزا څومره د ملاندې به سزا وسرش. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، غچا چې مړ کو مسلمان قصدن فجزاؤه د بدلا سزا جهنم ده. یو دویم خالدن فیها، همیشه بوسیږي دا په دې جهنم کې دا قاتل متعمدن. د خلود مراد مقصد طویل لګوري ها، دا د خوارجو مذهب دی چې په ګناي کې ورسړی کافرګي ګور په قتل باندې جهنم تلاړو، دلیل خالدن دی. جوابدار چې نه په قتل خطا، په قتل باندې په ګناي کې ور باندې مسلمان کافرګي دي نشي، او خلود د مقصد طویل په معنا راځي ډیر عمر په پاتېږي، خالدن معنا ډیر عمر په پاتېږي. او یا حمل دی په چا باندې چې د مسلمان قتل وته حلال کار کیږي، مستحل باندې الذي يستحل قتل المؤمن. نو دو سزاګانې شو. دریم وغضب الله علیه، الله غضب کړی په دبانې. سلورم ولعنه، الله په لعنت را لګلې ده. پنځم واعد له، الله تیار کړی در په عذاب عظیم لوی عذاب. اوس پدې کې بس کېږي نو پدې کې قصاص ده. کبل فرض قصاص باندې راضی شي چې معاف کوي معاف کولم شي، کدیت اخلي دیت ماغستې شي، نیمه ماغستې شي. دی وضاحت بقره کې شی. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، پدې ځکه وسو حکم ده امیر المجاهدین ته، او هغه ته وی چې ګورې jihad کې نو پټ سترګو باندې نه کوي. په jihad کې به تاسو ډېر احتیاط کوئ. یعنی عین ممکن دی چې په jihad کې تاسو له کافر مخې لرا شي، خود سي خلک مخې لرا شي مسلمانان دي، بس نو په jihad کې چېرته مسلمانان مړه کوي. ګورې تحقیق کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حرقات یو ځای دی د جوهینه قبیله، هغه ته مسلمانان لګلو صحابه کرام جنگ لپاره. په دې جنگ کې اسامه رضی الله عنه هم دی، اسامه بن زید دي چې کله لاړل نو الته جنگ کوو نو بده کې یو کسو هغه سره ویزی میزی دي او په یو کمر باندې ناس ته ویزی ساتي، او دغه جوهینه قبیله د طرف نه دی، د کافرانو ډلې نه دی. اسامه رضی الله عنه نور ملګری روان دي نو چې کله دا ولیدو نو هغه आवाज وکړ السلام علیکم، سلام علیکم. نو چې سلام وکړو وکړو نو د دې اسامه رضی الله عنه خیال راغی چې دا سلام په دې وجو کې زمونږ نه ویریدو، ورغه بس ویل وجنم دی ویل سلام دی وکړه، هغه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هلکه مسلمان ویل نه ویل مسلمان نشته مړ، سلام یې مو کو به کلمه ویلا او مړ چې مړ کو نو خلکو سره شر کو چې لکه تا مسلمان ولې مړ کو سلام دې ته وکړو کلمه ویلا، ویل دې یری د وجنه کلمه ویل ځان یې رانه بچ کو. خبره اختلافي شول رال مدینه ته رسول الله مبارک ته خبره چې وکړه چې اسامه خو سړی وجلې دی، نبی علیہ السلام ولې دی وجلې دی، کلمه نه ویل ویلې وا بیا دی ولې وجو، بل انما قالها تعوذا مني، زمانه ځان بچ کو. او دا وی خوف من السلاد دی توري د یری د وجنه کلمه ویلا. نبی علیہ السلام ویل چې هل شققت عن قلبه ولتاو دا زړه سره له چې تابه کې وکړل چې دا یری نه ویل او قدمې نه ویل. او بیا ورته وی کیف تفعل یا اسامه بلا اله الا الله اذا جاء يوم القيامه. ای اسامه د قیامت پر ورځ باندې به تر دې کلمې سسکه چې د قیامت پر ورځ راشي وی چې دې سړی ز ویلم او دې اسامه وجلې سبکه نظرم دې کړل. او بیا ورته شابه کړ دې سروغه وکا او دا غي دیت ټیک ټاک ته واغستو ځکه دا قتل خطا وکړ، دا خو قصدن مدن نو باقي دا ټیک ټاک روغه پدې کې شوی دی. بیا نه انده د پار الله وی چې احتیاط کوي چې د استاد الله سره مسلمان مړ نشي. ګوره مسلمان وجل ګناه ده، ها چا کلمه ویلا دا په دماکو کې وزولو یا مطلب دا دغه شانی وجلو د دې الله لولو د ټولي خبرې په دې کې راځي، کسا دشمن دی او قبل څوک دی وجل نشتا.
یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ د الله په لار کې فتبینوا فتحقیق کوئ ولا تقولوا موای لمن غچات القى الیکم السلام چې وی کو تاسو ته سلام لست مؤمنا موای ورته چې مسلمان نه تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو غواړئ سامان د دنیوي ژوند تاسو د غنیمت پسې تلئ فإن الله سره مغانم کثیرة ډېر غنیمتونه دي کذالک کنتم د تاسو کافران وي تاسو مسلمانان د ابتدا نه ویسو من قبل وړاندې په مکه کې فمن الله علیکم الله احسان کو بتا سبحانه فتبینوا فتحقیق کوي ان الله بشک الله تعالی کان ذ بما تعملون خبیر استاسو عمل باندې خبر ده لا يستوي القاعدون من المؤمنين واسترغيب د قتال تا چې کوم کس عذر نشته او جنگ نه کوي او بل طرف ته سړی جنگ کوي دا نه دی برابر هو کوي سړی ضرر دی عذر دی چرته اول ضرر دی نه بیا معاف دی لا يستوي القاعدون ندی برابر ناس خلق د جهاد نا من المؤمنین مؤمناننا غیر اول الضرر چې هیڅ عذر نشته هیڅ عذر نشته هم غیر اول الضرر یعنی ناس دی ضرر عذر نشته بیمار نه دی مسافر نه دی اسی نزی نه دی برابر دا بدبختا والمجاهدون فی سبیل الله کسان چې جهاد کې د الله په لار کې معذور څوک دی معذور اعما دی او دارنګ اعرج دی او ورسره بیمار دی د معذور دی په دې جهاد نشته والمجاهدون کسان چې جهاد کوي فی سبیل الله د الله په لار کې بیا اموال بخل مالونه باندې او انفسهم بخل نفسونه باندې فضل الله المجاهدین الله غرواله ورکړه دي مجاهدین لرا باموالهم کم کسان چې جهاد کې بخل مالونه باندې المجاهدین باموالهم جهاد بالمال وانفسهم بخل نفسونه باندې جهاد کوونکي دي علی القائدین پناست خلق باندې جهاد نه درجتن لوی درجه غوړه کړی دی الله مجاهدین پناست باندې درجتن په لوی درجه سره په لوی درجه سره غټه درجه دا درجه د صدا درجه د جهاد چې دا غي سره بل څه شي نه برابرۍ درجه جنس ته مراد درجات دي درجات کثیره یو نه فضل الله المجاهدین ورکړي دی الله مجاهدین بیا اموالهم چې په مالونو باندې jihad کوي وان پوسیم او په نفسونو باندې jihad کوي علی القائدین په ناس باندې درجه تن ډېرې درجه وکلنا وعد الله الحسنى او د ټولو صلی الله د جنت وعده کړی دا چې مسلمان د جنت ته وځي چې jihad کړی د مزیبا او کنه د کړم مزیبا البته په عمل کې په ثواب کې مرتبه کې برابر ندي نور جنت ته ټول ځي وفضل الله المجاهدین ورکړي الله مجاهدین للقائدین فناس تبانی اجر عظیما پلوی اجر سرا چلوی اجر الله ول ورکړي درجات منه دا درجات د اجر عظیما نه بدل درجات منه درجه ورکړي دی الله د خپل طرفنا اعطاه الله درجات منه درجات الله مرتبه ورکړي منه د خپل طرفنا ومغفرة بخن الله ورکړي دا او رحمت الله ورکړي دی الله درجه ورکړي دی مغفرت ورکړي دی رحم په کړي دی یعنی ور به کې ورلا مغفرت به وږي رحم به وږي وکانه الله د الله تعالی غفور بخونګه رحیما همیشه مهربان ان الذين توفاهم الملائکه ظالمین انفسهم قالوا فيما كنتم مخکی ما ویلو چې بده کې ترغیب د هجرت تا نو دلته کې ترغیب د هجرت تا یعنی یو د کافر په وطن کې سو غوسیږي منګویل د کافر په وطن کې دوه قسمه خلک اوسېږي شي یو دا چې دا نظام بدلول غواړي د معذور اوس یو سړی دی چې د عذر نشتا او دویم نمبر دا چې نظامونه بدلی اسی دلته پروت دی او په دین باندې عمل نشي کولای دا ګناګار دی په دې حال کې چې دا کلمري نو پرشتي بول راشي ورته وایي چې تاسو وایي د الله پزمکه کې نه وتلای نو دی وایي چې من کمزوري وو الله وایي چې تاسو د الله د ځمکه د پرشتي وایي د الله د ځمکه لپاره پراخ نه بل ځای ته وتلی وای کنه چې تاسو هجرت کړو لهدا دا قسمه خلکو چې معذور نه دي عذر نشتا او بیا په یو غیر مسلم ریاست کې دی او خپل ایمان باندې عمل نشي کولای خپل عمل نشي راټینګولای او دې ته تکلیفونه هم دي روزونه هم خلک منع کوي او د زکات هم منع کوي او د منه منع کوي دلته کې بیا پاتې کېدل ګناه ده زیبا ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکه چې سا اخلي داغینا ملائکه د مرګ ظالمین انفسهم په سیال کې ظلم کوونکي خپل ځانونه باندې ظلم مراد هجرت نه کوي قالو دا پرشتي ورته وی فيما كنتم فسحال کې وی تاسو دا سوال توبېخ دی قالو دی ورته وی كنا مستضعفين من کمزور یو په ارض پزنه کې
قالو دا فرشتي ورته وی الم تکن ارض الله ایا نو ازمکه د الله واسعه فراخه فتهاجروا فيها چې تاسو هجرت کړئ په ازمکه کې. هجرت یو څه قسمونه دي، د دارالکفر نه دارالاسلام دا هجرت هم کړی، د دارالکفر نه دارالاسلام ته تللی. دویم نمبر یو ځای کې اسلام نه خو امن نو دارالکفر نه دارالامن ته بل وطن ته به تللی وی، دارالکفر نه دارالامن ته بل. دریم نمبر دا چې کله کله په یو ځای کې بدعات دومره زیاتې په سنت عمل نه کېږي، بیا به هجرت کې د دارالبدعت نه دارالسنت ته. دا دریم نمبر دی، دارالبدعت نه دارالسنت ته. څلورم نمبر دا وي بعض ځایونه کې ګناهونه ډېري خلک وګینه کې اعمال نه کوي، نو دغه ځای کې بیا به هجرت د دارالمعصیت نه دارالطاعت ته، دارالمعصیت نه دارالطاعت ته، بیا به دغه د ګناه ځای نه ځان ساتي. پنځم نمبر په بعض ځایونه کې حرام ډېر غالي وي، شراب خلک څکي، غلاګانې کوي، نو په دغه ځای کې بیا هجرت دی د کومې ځمکې نه التي غلب علیها الحرام، په کومه ځمکه کې حرام غالب دی دغه ځای نه به ځي چې په کوم ځای کې حلال دی هلته به ځي. نو دا شو دا هجرتونه دي. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك نو دا کسان مأواهم جهنم دی، جهنم دی، وساءت مصيرا او ناکار ځای دی د ورتلو، الا المستضعفين من الرجال، البته معذور خلق چې دي هغه معاف دي، الا المستضعفين سوا دغه خلقنا چې هغه کمزوري دي، من الرجال کسړي دي، والنساء کښځې دي، والولدان که ماشومان دي، لا يستطيعون طاقت نه لري حیلة د اسباب د خلاصۍ، حیله تدبیر د هجرت، تدبیر د هجرت، هجرت نشي کولی ځان نشي خلاصولی، اسباب څه نشته، حیلة د چل د هجرت، ولا يهتدون نو ته معلومه ده سبیل الله د هجرت لار د نه معلومه، یو څه پیسې نشته یا پیسې شته خو لار نه معلوم، نو که دوی پاتې شي نو خیر دی. اولئک دا کسان عسى الله قریب ده چې الله تعالی یعفو عنهم معافي ورته وکړي، وکان الله د الله تعالی عفوا معافي کوونکی غفورا بخښونکی. ومن یهاجر فی سبیل الله هغه څوک چې هجرت وکړي د الله په لار کې، دا کله چې هجرت ته ترغیب میلاو شو، حکم د هجرت وشو، نو ډېر ملګرو ذهن کې دا و چې موږ هجرت وکړو نو بیا پر دې ځای که موږ ته ځای میلاو شي که میلاو به نه شي، زموږ د رزق انتظام به وي که نه به وي، موږ خپل روزګار پرېږدو. الله وایي چا چې هجرت د الله په لار کې وکړو، یجد فی الارض دا به بیا عمومي په ځمکه کې مراغما کثیرا زید آبادی، مراغمن زګونه، مراغمن معنا زګونه د آبادېدو د اوسېدو د رهایش ځای، مراغمن د اوسېدو زګونه آسان معنا وکړه، مراغمن د اوسېدو زګونه کثیرن ډېر، وسعتن او پراخي به بیا ونی د رزق د اوسېدو ځای به وي ډېر او پراخي د رزق به وي. مراغمن معنا مجاهد کړل حلال رزق به الله ورکي، مراغمن. حسن بصری معنا کړل دا ښایسته مکان به الله ورکي، مهاجر لا مراغمن کثیرا. دریم معنا دا د الله تعالی بولا غلبه ورکي، مراغمن کثیره غلبه الله ولا ورکي، وسعتن پراخي رزق الله ورکي. ومن يخرج من بيته مهاجرا بل دادا چې په دې لار کې مرګ شهادت ده. ومن يخرج من بيته سوق چې ودر خپل کور نه مهاجرن په دسیال کې دا هجرت کوونکې دی الله تعالی الله دین ته هجرت ځکه کوي چې دین غالب شي، خپل ایمان محفوظ کی، ورسول الله رسول تا ثم يدرك الموت بیا راګي کده لره مرګ فقد وقع اجره على الله، یقینا واقع شو اجر د الله باندې، څنګه الله باندې اجر واقع شو، شهادت ته ملام شو. ډېر خلک داسې وو چې حبشې ته تللي نو په لاره کې مړه یا مدینې ته لاړ هلته مړه نو دا شهیدان دي. هجرت کې چې مر راغی دی شهادت دی. وکان الله د الله تعالی غفورا بخونکی رحیما همیشه مهربان. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم يفتنكم الذين كفروا. سورۃ النساء کې ګڼ احکام دي، دې کې دا حکم دی د صلات قصر. اتلس قسم منځونه ما تاسو ته ولې ویلي، مونږ اتلس قسمه دی، یو په هغې کې دی صلات قصر او یو په کې دی صلات خوف. صلات قصر او صلات خوف. سوال غواړي چې صلات قصر او صلات خوف یو منځ کې جدا جدا دي. اهل ظواهر وایي صلات قصر او صلات خوف یو منځ دی. څه مطلب؟ یعنی الله سره قصر په منځ کې کوي د څلور په ځای باندې دعا چې کله يروي نو کوي رنوا نو بیا به قصر نه کوي. لکه د دې آیت نه جاوید غامدی صاحب دلم دغه تفسیر کوي، متجددین دغه تفسیر کوي، اهل ظواهر دغه تفسیر کوي چې قصر به الله سره کوي چې کله يروي نو کوي رنوا نو قصر به نه کوي. بیا دلیل دا دی خدا خدشه اصل کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم ښکار کړي و نبی علیہ السلام ته. مطلب دا و چې بلبرس کمن چرته په امن کې سفر کو نو بیا به قصر نه کو. نبی علیہ السلام نه هذه صدقه
تصدق الله بها عباده فاقبلوا صدقته هذه صدقه دا الله صدقه ده تصدق الله بها عباده دا الله رب العالمین په بندګانو باندې خیرات کړی دی چې 4 رکعات ته دوه کړی دي سنت ته معاف کړی دي فاقبلوا صدقته تاسو دا صدقه قبول کړئ لہذا صلات قصر دا په هر وخت کې سړی کولی شي کيره ده او کيره نه ده البته ابن کثیر لیکلی دي د عبد الله ابن عمر نه چې په دې آیت مبارک کې د صلات قصر سره ذکر د خوب ذکر راغلی دی چې دا قید اتفاقی دی یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام سفرونه داسې و چې دا د یری نه خالی نه و نوی ایمان ملګر راوړو نو عام سفرونه دا د یری نه خالی نه و نور د قصر منځ په حالت د خوف کې هم کولای شي او په عام د امن په حالت کې هم کولای شي په خبر ته زم د 4 بجې 2 رکعات کاوه که لاهور ته ځي که جم لزي 2 رکعات لہذا د قصر د پاره دا ضروری نه دی چې دا بخامه خوا دا به یې وز دلته د قصر یو څو مسلې بیانوم بیا د خوب صلات قصر خدای چې 4 رکعات بدو کې 3 نه دو کېږي او 2 نه کمیږي یعنی صرف د ماسپخین مازیګر او د ماسپخین منځ به کمیږي صلات قصر په څومره ځای کې پکار دی جمهور علما قائل دي چې 48 میل 76 کیلومتر جوړیږي انس رضی الله عنه د 15 میل قائل دی 54 کیلومتر جوړیږي تقریبا خو د جمهور مذهب هم دا چې دا 48 میل دی لہذا شپږ او یا کیلومتر کا سوکتو د قصر مز وکي او په یو ځای کې 15 ورځې پاتې کېدو دا به د قصر مز کوي کله 15 ورځې زیات اراده و عند الاحناف نبي ابا د پورا مز کوي امام احمد وی ک سلور ورځې په یو ځای کې د اراده و سلور نبي ابا قصر کوي کله سلور نه زیات اراده و بیا به پورا مز کوي سنت بکئی کنه بکئی نو سنت مبارک د امام شافعی رحمه الله راي دا چې سنت بکئی احناف علماء سنت بنه کوي سنت بنه کوي عبد الله ابن عمر وای کنه وای چې کزه سنت کو نو بیا سلو رکعات ولې دوه کوم بیا باغم پر وکم کنه د احناف یو رائے او د امام مالک رائے دا چې کچیرته په سفر کې رواني سنت مکوا یعنی سړی روان دی لاهور د پلار کې سنت مکو کله ته ورسې د موقته ملاو شنو بیا کول پکار دی لہذا امام طحاوی رحمه الله رائے دا د امام مالک رائے دا چې په سفر کې د سنت مسله دا د ساری سنت بخامخه کې بنه پرېګ دی ویتر هم نه پرېګ دی د عام سنت مسله دا که سفر کې نو په حالت د سفر کې مکوا او چې کله ورسېد نو پاغه ځای کې بیا کولای شي دغه د سنت مسله دا هغه سنت مسله په دې ځای کې بل یو مونږ دغه ته صلات خوف وي صلات خوف څه ته وي د یری مونږ یری مونږ څنګه یری مونږ په قران کې دوه ځای راغلي فین خفتم فرجالا او ركبانا سورۃ البقره کې مونږ ویل او یو دا دی لہذا دو صورتونه دادي کله کله خوف د سی ویرا چې دشمن ترټ سور کړی دی دشمن دمکی ور کړی دا چې زه په تاسو باندې حمله کوم اوس خلک په پیره باندې ولاړ دي چې په پیره باندې ولاړ دي نو مونږ بسنګ کوي او دا غي طریقه دلته خودل شوی دا چې دا مجاهدین بدوي سي شي او امام به ول منځو کی په کومه طریقه به منځو کی نو د دې تقریبا 14 طریقې په ابو داود کې راغلي دي او ټولې طریقې و 53 طریقې تقریبا د صلات خوف ډېرې زیاتې طریقې په حدیث کې راغلي دي مشهور طریقې سره پنځه دي ان شاء الله ته بیان کوم او دغه طریقه دا چې کله لاس په لاس باندې جنگ د دشمن حمله کړې د عملاً بیا به سکی دا غي به دوه صورت دي یو صورت دا چې د موږ قضا کو ورسته به قضا وکړي لکه د حزاب په ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم سره منځونه پواتې کړي او دغه طریقه دا چې بس زیست موږ کوا په لار باندې زی کپه سورلې کې رواني کپه موټر سایکل باندې چې کوم طرف ته مخ په خفتم پر رجال او رکبان دغه دوه طریقې په کې دي دې ځکه صلات خوف هغه دی چې کله د یری خطر دا چې دشمن حمله کوي او دغه طریقه الله دې په موږ اړوي راولي نو خو طریقې د خیمه به تور مثال دغه طرف ته قبله ده یره د چې موږ باندې دغه طرف نه وس حمله کیږي نو امام به مخ کې ودرېږي د قران کریم چې کوم د سورته ده او کوم آیت امام به مخ کې ودرېږي دو صفه به خلک جوړ کی دو صفه دا یو صف بشات ودرېږي نو دی به ځان سره ټوپک والیو ولال په منځبانیم دی او ولال پیرې تم دی خدا مونږ نه کوي اصل کې دا پیرا کوي دا مخکې کسانو نو به سب مونږ کوي یو سب دې دوی درې هر څومره چي دي خو دې مونږ کوي او دا شاته بس ولال ټوپک نیولې دي مخامخ ګوري وقاری په منځبانه خدا مونږ نه کوي نو امام براولېږي یو رکعت به وکړي چې کله د دوه سجدو نه پاسې دوه درې دو نو بس برسیو کې دغه کسان براشاته شي ټوپک براوالي او دا کسان مخ کې شي دی به د سیګارو کې چې امام با د دیم رکعت ویل وکړي نو اوس به هغه کم کسانو چې مخ کې مونږ کړو شاته وسودري ټوپک ونیسي
او چا چې ټوپکې نیولې دی به مخکې صف ته لاړ شي نو دی به هلته کې په امام پسې مونځ وکړي یو رکعت. نو ګوره د یوې ډلې د امام سره تکبیر تحریمه ورسو او د بل ډلې د امام سره سلام ورسو. نو د امام 2 رکعته مونځ شو، د مقتدیانو یو رکعت مونځ شو. یو رای اداره د صلات خوب. صلات خوب د امام لپاره 2 رکعات لري او د مقتدی لپاره یو رکعت. یو طریقه به دیږي دا کوم چې د قران نه دقه معلومیږي. دویمه طریقه دا ده چې په دغه طریقه به ودرېږي. دا کومه طریقه چې موږ وویله احناف علما داسې طریقه کوي کوم چې په ابو داود کې کوم حدیث دی هغه دا ده چې 2 صفه به ودرېږي، لومبی صف په امام پسې ودرېږي، یو رکعت به وکړي. بیا به راشاته شي، دا بل ډله مخکې شي، دی به د امام سره څه وکړي؟ 2 رکعت وکړي. اوس به څه وشي؟ اوس به داسې وشي چې امام کله سلام وګرځو نو دا ډله به په دغه ځای باندې 2 رکعت پوره کړي. یو رکعت امام څه وکړو؟ یو رکعت پاتې شوی دی، نو چې امام سلام وګرځو نو دی به دا 2 رکعت پوره کړي. نو دی 2 رکعت وشي، بیا به راشاته شي او د یو اولنۍ ډلې چې کوم یو رکعت په امام پسې کړی یو ته پاتې وکړو، دی به دا بل رکعت پوره کړي. نو بس مونځ شو ایسته. اوس پوه شوې خبره باندې؟ دا طریقه د حنافو غوره طریقه ده. امام مالک رحمه الله هغوی د بلې طریقې قایل. امام شافعي رحمه الله هغه دا وایي چې داسې کار به وکړي، امام به ودرېږي مخکې او دغه شان 2 ډلې به پسې ولاړې. اول رکعت له به داسې کار وکړي، یو رکعت مونځ به وکړي چې یو رکعت مونځ وکړي، امام به ودرېږي، الله اکبر ودرېږي. اوس به دا ډله به دا 2 رکعت ایسته پوره کړي، سلام وګرځوي، ځي به شاته. یو رکعت یې امام پسې وکړو، یو یې ځان له وکړو، سلام یې وګرځو، دا به شاته لاړ شي. اوس به دا بل ډله رامخکې شي. چې دا بل رامخکې شي نو به امام هلته بیا الحمد شروع کړي. امام چې کله الحمد شروع کړله نو اوس به امام 2 رکعت دی به یو رکعت. کله چې امام په اتحیات باندې کېناستو، دی په اتحیات نه کېږي، دی به صرف پاسې کې 2 رکعت به پوره کړي، بیا به د امام سره کېني، د امام سره سلام یو ځای وګرځوي. نو د یوې ډلې د امام سره الله اکبر یو ځای وایي، د بلې سره سلام یو ځای وګرځوي. یو طریقه دا ده. 3 طریقې شولې. یو څلورمه طریقه هم ده. څلورمه طریقه دا ده چې امام به 4 رکعته مونځ وکړي، 2 رکعته به وکړي د اول ډلې له، هغه به سلام وګرځي، امام به سلام نه ګرځي. درېیم ته پاسې بیا د بل ډله مخکې شي، هغې له به 2 رکعته وکړي. نو د امام 2 رکعته 4 رکعته شو، د مقتدیانو 2 رکعته شو. نور به ډېرې طریقې دي، خو دغه یو طریقه نیمه چې ده دا په قرآن کریم کې راغلی ده. واذا ضربتم فی الارض، کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، فلیس علیکم جناح، نشته به تاسو باندې ګناه د باندې نشته دی. ان تقصروا من الصلاة، چې تاسو کم کوي مونځ، ان تقصروا چې 2 رکعته کم کوي، من الصلاة د مونځ نه 2 رکعته کم کوي، 4 په ځای باندې 2. د فلیس علیکم جناح دا دسې ده لکه دسې ده ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه. مطلب دا چې جایز ده دا کار، دا مطلب دی. امام شافعي رحمه الله د فلا جناح نه دا معنا اخیستې ده چې فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، ګناه پکې نشته. نو که څوک قصر کوي دي که نه کوي نه دی کوي. په دې وجه امام شافعي رحمه الله فرمایي په سفر کې 4 رکعات هم کولی شي، 2 رکعات هم کولی شي. یعنی د قصر مونځ رخصت دی. لیکن امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې په سفر کې پوره مونځ نشي کولی، خامخا به 2 رکعاته کوي. په سفر کې 4 رکعاته کولی نشي، 2 رکعاته به خامخا کوي. ولې؟ حدیث کې راځي چې صدقة الله فاقبلوا صدقته، د الله صدقه قبول کړئ. داسې دا کار حضرت عثمان کړی و په منا کې چې کله مونځ ته مخکې شو، 4 رکعاته مونځ یې وکړه 2 رکعات په ځای باندې. نو عبدالله بن مسعود سره شر کړی ویل تا ولې 2 رکعاته مونځ ونه کړو 4 دی وکړو. نو هغه یو تاویل کړی ویل دلته ما واده کړی دی، څوک چې په کوم ځای کې واده وکړي دغه کلی ما ځکه 4 رکعاته مونځ وکړو. او حضرت عائشې هم دغه خیال و چې سړی پوره مونځ کولی شي. حضرت عائشه او حضرت عثمان د دې قایل وو چې پوره مونځ هم سړی کولی شي. خو د هغې ما تاویل وایو چې حضرت عثمان تاویل کو، او د حضرت عائشې یو تاویل علماو ذکر کړی دی چې حضرت عائشې اصل کې هغه کیفیت ویلی دی چې یو سړی وایي ځم او که نه ځم، سبا ځم او نن ځم، پرې سبا کې یو سړی وایي چې بس ځم او بیا پاتې شو، نو په دې کې به پوره مونځ کوي. نور به دغه 2 رکعاته مونځ کوي. لهذا صحیح مسله دا ده په سفر کې به 4 رکعاته بالکل نه کوي، 2 رکعاته به کوي. که سړی کې ګناهګار دی 2 رکعاته به کوي. دا معنا ده. ان خفتم کتا سویدل یفتنکم الذین، چې تکلیف بدر کې تاسو له کسان کفروا چې کافران دي. دا قید به اعتبار الغالب دی، ها، ځکه د پیغمبر عام سفرونه پکې خطره و، نور که خطره نه وي نو ګوره قصر کېږي. ان الکافرین، بشک کافران، کانوا دی لکم ستاسو دپاره عدو دشمنان مبینا ښکارا. واذا كنت فیهم کله چې یې تو په دوی کې، فاقمت لهم الصلاة، او بیا تکې دوی له جمع منځو، کله چې یې تو په دوی کې فاقمت، نو ته ودرې لهم دی دپاره صلات مونځ له ودرې.
فلتقم طائفة منهم ودريږي پتا پسې شاته یوړل د دوینا ما کستا سره یې پتا پسې فلتقم ودريږي طائفة منهم د دوینا ما کا پتا پسې وليأخذوا اسلحتهم اواز خپل ټوپه کې د ځان سره اسلحه بدینه پیدا سجدو کله چې دی یو رکعت وکي پیدا سجدو دلیل چې په سجده باندې رکعت مکمل کیږي پیدا سجدو کله چې سجده وکي دویمه رکعت ورکی فليكونوا من ورائكم ندي ودريږي تاسو نشاته ولتأتي راد شي طائفة اخرى دلبلا بلدلا لم يصلوا چاغي من نه کړي فليصلوا معك دي منذ کی سره نماز کو چون کې دو رکعات د حنا په نسبت نه فليصلوا مطلب دا یو رکعت د امام سو کې بل مسستو کی پوره به فليصلوا معك ندي منذ کی سره یو لتوکا یو بزان لو کی او سفیان ثوری خو چې نه یو رکعت ته وليأخذوا حذرهم دي واخل ځان سره سامان د بچاو او اسلحه مخفل اسلحه حذرهم منيرا وليأخذوا دي واخل پزنو کې حذرهم ير خپل پزله کې ير ساتي شور باندې عمله ونه واسلحتهم فلا اسلحه دین ځان سره والی ودل الذين كفروا غار یا کسان چې کافران دي لو تغفلون ارمان چې تاسو غافل شي عن اسلحتكم دخل اسلحهنا وامتعتكم دخل سامانون فيميلون عليكم دي بحملو کې پتا سبانه مایلتن واحده یو حمله ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر مخکې ویل شو چې په صلات خوف کې په جنگ کې به ته ټوپک ځان سره علي اوس دا که بیمار ټینګول نشي یا باران د خرابېږي زنګېږي نو خودی شي ولا جناح عليكم نشته ګناه به تاسو باندې ان كان بكم اذى کو په تاسو باندې تکلیف من مطر د باران او كنتم مرضى بیماران وي ان تزعوا چې کې دې تاسو اسلحه خو اسلحه نو بالکل خودی شي او خذو حذركم او واخل د ځان سره خپل ير فضل کې ان الله بشک الله تعالی اعد للكافرین تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب مهین سپکون کې پیدا قضیتم الصلاه چې کله موږ پوره کړي فذكروا الله چې موږ کله پوره کو ادیتم الصلاه د ډېر یری باوجود موږ کو فذكروا الله نو الله یاد کوي بیا قیاما په لړ باندې او قعودا او پناست باندې او علی جنوب خپل اړخونه باندې مطلب چې کله یې ختم شول نو بیا په ولړ باندې موږ کولای شي پناستم کولای شي په ډډ باندې کولای شي د دې مراد دې موږ درې قسم سره کولای شي او یې مراد ذکر دی چې الله یې دوی په هر حالت کې مطلب شکر ادا کوي تاسو فیرت ما انتم فاقیموا الصلاه کله چې په امن کې شي نو بیا موږ قائمي په صحیح طریقه باندې ولاړه او پورا 4 رکعاتا ان الصلاه بشک منز علی المؤمنین فمؤمنان باندې کتابا فرض دی موقوتا په وقف باندې منز په مسلمانانو باندې په وقف باندې فرض دی دلته مسله د جمع بین صلاتین دا جمع بین صلاتین جایز ده کنه جایز ده زه شیګان اورای خدای چې بغیر د عذر نه سره دوه منځونه یو ځای کولی شي په دې وجه شیګان 15 منځونه په درې ټیمونه کې سار ماسپخین او ماخام ماسپخین دوه منځونه یو ځای کی او ماخام ماسن یو ځای کی نو منځونه 15 کې په درې ټیمونه کې جمع بین صلاتین بغیر د عذر نه جایز ګڼي احناف په مسلک دا دی چې منځ په خپل وخت باندې فرض دی لہذا د خپل وخت نه بنا دی سوال لري چې په حدیث کې فراغلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه منځونه یو ځای کړی دي چې دوه منځونه یو ځای کړی دي احناف وایي چې دا په اصل کې د سفر حالتو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه د عبد الله ابن عمر د حدیث نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه منځونه یو ځای کول دي څه یو ځای کول چې ماسپخین به بيخي اخر ټایم ته وړو به تور مثال په 3:50 باندې به تور مثال ماسپخین منځو په 3:50 باندې ختميږي په 3:50 د مازیګر منځ نو په 3:40 باندې نبی له سلام د ماسپخین منځو نو چې د ماسپخین منځ به کو نو د مازیګر ټایم به داخل شي نو به د مازیګری پسې وو نو دا جمع حقیقتا نه او جمع صورتا وا سوري جمع شکل د جمع دی نو په خپل ټیمونه کې شوی دی دا د احناف راي ده نور امامان امام شافعی امام احمد او مالک ابو جنا ماسپخین مسله په مازیګر کې کولای شي مازیګر ماسپخین کې کولای شي ماخام مسودن کې کولای شي ماستن په ماخام کې کولای شي او امام شافعی رحم الله په سفر کې قائل دی صرف په سفر کې امام شافعی رحم الله په سفر کې جایز دی او بل ځکه به نه کوي امام ابو حنیفه په سفر کې قائل دی او نه په حضر کې قائل دی امام احمد وایي چې په مختلف حالاتو کې کېدی شي په سفر کې هم کېدی شي په بیماری کې هم کېدی شي بیماری کې مرض دی او په باران کې هم کېدی شي عذر د وجه نه کېدی شي البته په باران کې نبی علیہ السلام جمع صلاتین نه کړی وره اگر چې اهل حدیث حضرات کوي هغه باران کې جمع صلاتین کې خود رسول الله نه دي ثابت کړي استاد وایي چې اهل حدیث بدلیل کار کوي هغه د حضرت عمر پر ای باندې عمل دي حضرت عمر کړی دي خود رسول الله نه دي ثابت کړي او د رسول الله د حضرت عمر عملا بدعت نه دی بل پرس کوي کړو نو ګناه نه کوي اهل حدیث خاصه خبر مې دا کوله چې په رسول الله نه دی کړی
حضرت عمر کړی دي. نبی علیہ السلام نه په باران کې څه سنت دي؟ د رسول الله په باران کې سنت دی په کور کې مونځ کول. دا خبر تاسو معلومه ده؟ د نبی علیہ السلام سنت دا دی د باران پر ورځ باندې په جماعت کې مونځ نه کې په کور کې وکړي. د باران په ورځ باندې به باقاعده مؤذن ودرېدو او اعلان به کو د حي علی الصلاه رستو الا صلوا فی رحالکم الا صلوا فی رحالکم، خبردار په کور کې مونځ وکړي. ادب قضای نبیا یو قاعده ایستل شوی ده چې اذا ابتلت النعال فالصلاه فی الرحال، چې کله پڼې لمدیږي پیزار لمدیږي نو مونځ په کور کې کولای شي. مطلب باران کې سره په کور کې مونځ کولای شي. نو طریقه دا د جمع بین صلاتین نه غوره طریقه په کور کې مونځ کولای نه دوج. لہذا د ماسپخ باران دی ما خام په خپل ټیم وکا ماسن په خپل ټیم په کور کې وکا جمع مکوا وکا جمع دی وکړه. نبی هم د صحابي په عمل باندې عمل راغی. بدعت نه دی، موږ د بدعت نه وایو. جایز دی، غوره نه دی. ګوره مسله سم یاد وا، جایز دی خو غوره نه دی. او امام احمد رحمت الله علیه په ټولو قائل له د سفر یو کا حاضری وغیرہ وغیرہ. غوره طریقې یقینا دا چې په خپل ټیم کې مونږ شي. ان الصلاه بشک مونږه کانت دی علی المؤمنین فمنان باندې کتابا فرض موقوتا په وقوع باندې. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، سستی ما کوي په لټون د قوم کافر کې. کله جنگ کوي کافران دي نو په دې کې سستی ما کوي ځای پسې. ان تکونوا تعلمون کتا سو خوږیږي چې نه شوت له خوږیږي فإنهم يعلمون دین خوږي کما تعلمون څنګه تاسو خوږیږي. وترجون من الله، تاسو امید کوي د الله نه ما د هغې جنت او دغه شهادت لا یرجون چې دي دا امید نه کوي. تاسو جنت دی، شهادت دی، خور دی، غلمان دی، د الله رضا ده. وکان الله د الله تعالی علیما حکیما حکمت والا. ویلک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. پدې ځکه ان انزلنا الیک الکتاب، پدې ځکه بل حکم دی هغه دا چې په باندې والله خبر دی. خو الله فرمایي چې د خیانتګر سړی مرسته باندې کوي. حکم دا دی د خیانتګر سړی مرسته باندې کوي. مسله سوا مسله دا چې په دې انصارو کې یو کس دی منافق دی. انصارو کې دا غنم سو کوئی بشر دی، سو کوئی بشیر دی، سو کوئی طعمه دی، مختلف نمونه راغلي. هر څوک چې دی خو د اوبیریق قبیله سره تعلق دی، بشر، بشیر یا طعمه یا طعمه. د دې کارو کو چې د یو انصاری نه زغره پټه کړله. د انصاری نه څه پټه کړله؟ زغره پټه کړله. او دا د گاونډیو رفاعه ابن زید نومیو. رفاعه ابن زید د غلیتی وکړله او بیا دې کارو کو چې دغه زغره چې دا د وړو بوجۍ وه او په هغې کې دا زغره دننه ښودې وه. نو د وړو دا بوجۍ که ستاسو خیال دا چې که ډېره موسنډئ خو په دې کې وړه خامخا وي دې نه ختمېږي. بس پټه کړې ده، وړو نه خالي کړې ده او بیا پکې زغره بنده کړې ده او تختولې ده. چې کله یې وړې ده نو بیا ویل که چېرته دا رفاع ابن زید روانې خبر شي چې دا کار خو تا کړی ده، نو بیا یو یهودي دی، نو دغه یهودي لبید بن سهل نومې دی، هغه ته یې ویلي دي چې دا به ستا کره امانت پروت دی. چې ټیک ده ستا امانت دی پروت دی. خو دا پته نه وه چې دا د سړي دا شی راپټ کړی دی. داسې وشوله چې کله رفاع ابن زید دلې خبر شو چې زموږ په کور کې زغره نشته دی. هی هی ګرځي را ګرځي زغره ګوري چې ویې کتل نو داسې نری غوندې تار د وړو روان دی او منډ منډ پسې روان دی. درز دغه د یهودي په کور باندې شی ورننوته. وایي د غل په ږیره کې خسي. نو کله چې دا د وړو دا دارې مارې شوي دي چې لاړل ویل زغره راوباسه، زغره پیدا کړه لکه چېرته وه د غلا کړل ده. او ورته الله ته وګورې ګوره غلا مې نه ده کړې، یهودي یم خو غل نه یم، یهودي یم خو غل نه یم، غلا مې نه ده کړې. دا ستاسو د ملګري چې کوم دی دا منافق مسلمان وي، دا د زما امانت ښودلی دی چې راته ویسته دي. ما خو ما څه کله امانت ښودلی دی، په خپل منځ کې جګړه وشوه. ظاهره خبر دی چې یو کس وایي دا زما نه ده، څنګه څوک په هغه نشته. په دې کې خبره جوړه شوله. هغه منافق وایي دا غلا دي یهودي کړې ده، یهودي وایي دا د منافق کړل ده. ظاهره خبر ده په باندې خبره لاړله او راوښتله او غلا د صحابي نه شوې ده. د منافق ژبه ډېره تیزه وه، خاندان ډېر تیز و. هغوی دومره چالاکي وکړله، قریبه وه چې نبي علیه صلات وسلام په یهودي باندې
شیشته کړی وي دا کار تا کړ ځکه چې اسیم د نبي علیه الصلاة والسلام یهود څخه نه لګېده د صحابه هم بدي شول د خلکو ذهن کې دا و چې دا کار د یهودیانو کړی دی یهودي وچ قسم کوي چې ګوره دا کار ما نه دی کړی قریب وه چې نبي علیه الصلاة والسلام فیصله صادر کړی وی چې دا کار یهودي کړی دی نو بس به دې کې وحي رالاله چې ګورې لا تکن للخائنین خصیما دا خائن دی دا منافق خائن دی دروغ وایي د چېرته خصیم جوړ نه شي د ده مرستیال جوړ نه شي غلا ده کړې ده غلا ده کړې ده نو غلا چې په ده باندې کله شته شوله نو دوی بیا د نبي علیه صلات وسلام خلاف دا قسمه قسم منصوبې جوړ شروع کړل نو دې کې یو قانون راووتو چې مرسته به د هغه چا کوي چې کوم سړی خائن نه دی انا انزلنا الیک الکتاب انا انزلنا بේشک موږ نازل کړی دی الیک تا تال کتاب قرآن څه دپاره بالحق یې معنا دا چې ته د حقدارې یا بالحق په رښتیا سره د حق د اظهار دپاره د حق د غلبې دپاره لتحکم بین الناس د دې دپاره ته فیصله وکړې د خلکو په منځ کې بما په دې وجه باندې اراک الله چې الله تا ته څه ښودلي یا بما په هغه څه باندې فیصله وکړي اراک الله چې الله تا ته څه ښودلي دي ولا تکن للخائنین خصیما مگر زتو د خیانتګرو د طرف نه خصیمن جګړه کوونکی ولا تکن مکیږه تو للخائنین د خیانتګرو دپاره خصیمن جګړه کوونکی او دا بشر ویسته وتښتېدو او لاړ خیبر ته تښتېدلی دی بیا هلته بیا مړ دی مرتد واستغفر الله بخښنه وغواړه د الله تعالی نه ولې بخښنه وغواړه ګناه دې کړل نبی علیه السلام فیصله خو کړې نه وه نو خلاف اوله کار خو دې کړی دی که نه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې نسبت د استغفار شوی دی نو خلاف اوله کار شوی دی واستغفر الله بخښنه وغواړه د الله نه او یا د پیغمبر بخښنه د رفع درجات دپاره ده یاره دې ګناهګارو دپاره بخښنه وغواړه امام قرطبي دا معنا کړل استغفر للمذنبین من امتک ستا د امت د ګناهګارو دپاره بخښنه په عام حالاتو کې غواړه ان الله بشک الله تعالی کان دی غفورا بخښونکی رحیما همیشه مهربان ولا تجادل جګړه مه عن الذین دغې خلکو د طرف نه یختانون انفسهم چې هغوی خیانت د خپلو ځانونو سره وایي دا کله چې خبره په دغه باندې قابوشته کېدله په دې منافق باندې د خاندان راغونډ شو او دوی وایي چې ګورئ داسې کار دی په هر حالت کې د خپل سړي څه ودرېږو په شرمونو باندې شرمېږو ټول خاندان زمونږ بدنامېږي نبي علیه الصلاة والسلام د هغوی د چالاکۍ نه متاثر شو قبول یې فیصله کړې وه الله وایي جګړه مه کوه دغې خلکو د طرف نه چې خیانت کوي د خپلو ځانونو سره په شریکه راغونډ شوي دي ان الله بېشک الله تعالی لا یحب نه خوښوي کل من هغه څوک کانه خوان چې دا خیانتګر دی اثیمن ګناهګار دی یستخفون من الناس شرمېږي د خلکو نه د بشیر او بشر او طعما یا د خاندان د خلکو نه شرمېږي چې موږ غلا کړل د خو پرېږده وایي چې سزا ورته میلاو شي که نه ولا یستخفون من الله او دې نه شرمېږي د الله نه چې غلا یې کړل بیا د هغې غلا پټولو لپاره قومي ایکای کړی ده متحد شوي دی وهو معهم د الله د دې سره و اذ یبیتون چې کله دې جرګه کوله دې جرګه نه کوله چې د ملګري تحفظ وکړو وهو معهم د الله دې سره اذ یبیتون کله چې دې جرګه کوله ما د هغې خبرې لا یرضا چې الله نه خوښوه من القول دغه قول اذ یبیتون کله چې دې د شپې جرګه کوله ما د هغې خبرې لا یرضا چې نه خوښوله الله من القول دغه خبره الله نه خوښوله چې دی یهودي باندې د غلا الزام لګو خپل ملګری د غلا نه بچ کوو وکان الله د الله تعالی بما یعملون محیطا د دې د عمل نه احاطه کوونکی ها خبردار د بشیر قوم ته خطاب دی خبر انتم تاسو هؤلاء دا خلک بغیر تجادلتم عنهم جګړې کوئ د دې د طرف نه په حیات دنیا په دنیوي ژوند کې قیامت کې بس کوئ فمن یجادل الله څوک به جګړه وکړي د الله سره عنهم د دې نه د دې طرف نه یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې امن یکون علیهم وکیلا امن یکونو بلکې څوک به وي علیهم د دوی وکیلن کارساز وکیل او د دې وکیل څوک امن یکونو یا څوک به وي علیهم معنا لهم د دوی وکیلن وکیل بل وکیل به څوک وکیل نشي کېدی ومن یعمل سوءا او څوک چې وکړي ګناه وکړي ذنبا ګناه وکړي او یظلم نفسه یا په ظلم وکړي په ځان باندې من یعمل سوءا څوک چې وکړي ګناه او یظلم نفسه یا ظلم وکړي په ځان باندې نو سوء او ظلم یو شی دی اختلاف د لفظ چې دی نو د تاکید دی ظلم مطلب څوک من یعمل سوءا ګناه وکړي یعنې ظلم وکړي دا شوله
او امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه ته یو فرق هم کړی دی چې د سوء ان مراد ورکوټي ګناه ده، د ظلم مراد غټه ګناه ده. ورکوټي ګناه وکړه، غټه ګناه وکړه، مې عمل سون چا چې ورکوټي ګناه وکړه او یظلم نفس او یا په ځان ظلم کو غټه ګناه وکړه. یو بل فرق هم امام ابن جریر کړی دی چې سوء ان چې کوم دی، سوء ان په دې کې اراده نشته او په یظلم کې اراده ده، یعنی یو قصدن او یو سهوا یا غیر ارادي قربانه. غوړه دار چې دا تاکید یو د بل د پارش. ثم يستغفر الله، بیا بخنه غوړي د الله نه، یجد الله بیا عمومي غفورا بخون کې رحیما همیشه مهربان. ومن يكسب اثما چا چې وکړه ګناه فانما يكسبه، یقینا کیدا ګناه علی نفسه چې داغي بوج وا په د باندې وي. فانما يكسبه، یقینا کیدا ګناه علی نفسه، په خپل ځان د پاسه کوي. وکان الله د الله تعالی علیما په حکیم حکمت والا. ومن يكسب اثما، سوچ وکي ګناه. ومن يكسب خطيئه، سوچ وکي خطيئه وکي. ومن يكسب، سوچ وکي خطيئه او اثما یا ګناه. دلته دغه معنا وکا، خطيئه ورکوټي ګناه او اثما غټه ګناه، یا خطيئه به ارادي او اثما سره د اراده. سوچ وکي خطيئه ورکوټي ګناه او اثما یا غټه ګناه. ثم يرمي به، بیا بدنامي پدی بني بری ان یو بیزار سره. ثم يرمي بیا ولي به پدی ګناه بني بری ان یو بری سره، بیزار سره، بے خبر سره چې دی راولې کېدل لبید په بدنامو. فقد احتمل، یقینا د اوچت کو بهتان د وتړو. فقد احتمل د وتړو بهتان و اثم مبین، غټ ګناه وکړه. ولولا فضل الله عليك، کنه فضل الله پتا باندې فضل داو چې الله تعالی وحی راولې کېدل درته وی چې وردا يهودي غل نه دي. ورحمت الله رحمت نه، الله رحمت دا دی چې تا فیصله ونه کړله. او د فضل مراد عام تر باندې قران او رحمت مراد سنتي. لهم طائفه منهم نا، خام خیر اده کړي وای وړلې د دوی نه ايدلو کې چې تا خطا کې فیصله کې دغه بنو ظفر قبيله چې وادي فیصله کړي وا چې تا به خطا کې قسمونه کول. وما يدلون الا انفسهم، دین بلاره کې مگر خپل ځانونه بلاره کوي. وما يضرونك، دي زر نشدر کوله تا من شيء هیڅ قسم. وانزل الله عليك الكتاب، الله نازل کړ دیتا ته کتاب قران او حکمت او حديث. وعلمك خذل الله تا ما لم تكن تعلم، چې تا ته نو معلوم. دینه سم مراد دي، دینه مراد دغه واقعه ده. وعلمك ما لم تكن تعلم نو مراد د خاص واقعه ده چې تا ته نو معلوم چې غل څوک دی وزته پته ولګیدل. دلته کې د دې مان مراد مخصوص واقعه ده چې يهودي غل نه دی. بریلیان د دې ایتونو استدلال کوي چې په جميع مکان ما يكون معنی عالم دی. دا خبره خطا ده. ولې خطا ده؟ ځکه ډېر د مسلې دی پیغمبر اسلام ته پته نه و چې داسې کیږي، لکه د هار مسله شول وغیرہ. بل دا چې بل فرض کې په جميع مکان ما يكون معنی عالم او د دې ایت نه سره استدلال کوي. د دې سورته نساء نه پس بل سورته بیا نو پکار چې نازل شوی وي کنه. لہذا دا خبر غلطه ده. د دې مراد مخصوص واقعه ده چې غل څوک دی. او یا د معلم تكون تعلم مراد شرایع او احکام دي. وکانه فضل الله، دې فضل الله علیک پتا بنی عظیما لوی. لا خیر فی کثیر من نجواهم، وز د بنو ظفر خاندان د خپل ملګری د تحفظ د لپاره جرګې کولې، و دې جرګو کې خیر نشته. لا خیر نشته خیر فی کثیر من نجواهم، ډېرو جرګو د دوی کې. الا من امر بصدقه، په کوم جرګه کې ثواب دی یو سودی یو. الا من امر بصدقه، مگر سوچ حکم کوي د صدقې، دې کې ثواب دی. جرګه کوي چې خیرات چاله ورکو، او معروف یا د نیکی جرګه کوي، دا ټیک ده. او اصلاح بین الناس، یا جرګه کې د اصلاح بین الناس، د خلکو مینس کې صلح کوي، د خلکو مینس کې صلح کوي، او د خلکو مینس کې د صلح جرګه چې کوي دا ټیک ده بیا. ومن يفعل ذلك، چا چې دا کار وکړي ابتغاء مرضات الله، د پاره د ټولو د الله د رضا، فسوف نؤتيه زر من بور کدلر اجرا عظیما لوی اجر. ومن يشاقق الرسول، هغه څوک چې مخالفت وکړي د پیغمبر مخالفت وکړي. یشاقق، په دې شاقق کې جزم نه لري شوی، کسته دغه نه لري شوی، یا ادغام نه لري شوی. جزم نه ادغام، قاف او قاف قری یو مخرج دی، کنه د هم جنس با هم جنس پرواز نه لري شوی. دا ولې نه لري شوی؟ وای کله چې یو فعل راشي فعل مضاعف پیژنې کنه، صحیح په هفت اقسامو کې صحیح هستو، مثال هستو، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف، چې دو حروف د یو جنس راشي. کله چې فعل مضاعف راشي په حال د جزم کې، نو په هغه کې بیا ادغام هم جایزي او فک ادغام پکې هم جایزي. لہذا په دې کې حالت د جزم دی. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى.
حالت د جزم ځکه شرط او جزا کې خو جزمي که نه جمله شرطیه ده نو په دې وجه باندې په دې کې ادغام هم جایز دی ومن یشاق الله هم بل ځای کې راغلی دی نو دواړه صحیح دي ادغام او فک ادغام ومن یشاقق الرسول څوک چې مخالفت وکړي د پیغمبر من بعد ما پس د هغې نه تبین له الهدی چې ښه ورته هدایت ښکاره شوی دی ویتبع سبیل المؤمنین ویتبع غیر سبیل المؤمنین او دا روان شي په هغه لار باندې چې د مسلمانانو لار نه ده ویتبع روان شي غیر سبیل المؤمنین په غیر هغه لار باندې چې هغه لار د مسلمانانو ده د مسلمانانو په لار باندې لاړ شي په بله لار لاړ شي دې معلومه ده شو سبیل المؤمنین دلیل دی نو سبیل المؤمنین څه دی اجماع د امت ده که نه امام شافعي رحمه الله فرمایي چې ما قرآن کریم د اجماع امت دپاره لټو 3 ځل مې ووایو دا دلیل مې پیدا کو چې دا د اجماع د امت دلیل دی سبیل المؤمنین په دې وجه باندې حدیث کې راځي چې ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن چې مسلمانان یو شي ته ښوي په شریک دا به ښي ځکه ټول مسلمانان په ګمراهۍ نه جمع کېږي لا تجتمع امتي على الضلاله زما امت په ګمراهۍ جمع کېږي نو الله فرمایي ويتبع دا روان شي غیر سبیل المؤمنین په هغه لار پسې چې د مسلمانانو لار نه ده نوله ما تولی موږ به واړو هغه طرف ته چې دا ورته اوړي په دنیا کې په هغه لار به لاړ شي نو په غیر سبیل المؤمنین پسې به لاړ شي او په سبیل المؤمنین پسې به لاړ نه شي ونصله جهنم موږ به داخل کو جهنم ته وساءت مصیرا او ناکاره ځای دی د ورتللو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا